اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم زما ملګری زمرک اچکزی صاحب، ابو الحسن صاحب، ڈی جی خانہ فرنگ ایران، بخت کاکڑ صاحب زموږ د کابینه منسٹر او دا نورو ګرد ناست معتبرینو او مشرانو ته زه نن پر دا خصوصي طور پر د پښتو کلچر ډے باندې دوی ته ګردو خوش آمدید یم. میډیا لپاره به څه وایي، بیا به پښتو وغږاږو. اول به زه دا یم، دا د مینې برکت دی چې داسې سره یو ځای سو. که نو تو خو فکر وکړه ته د کم ځای زه د کم ځای. دا موږ نن پر دا کلچر سره یو ځای سوي. بنیادی طور پر آج ہم ادھر جو اکٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں اس وقت پشتون کلچر ڈے منایا جا رہا ہے. کوئٹہ شہر میں بھی ہونا تو یہی چاہیے تھے کہ یہ تمام ایک جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن بدبختی ہے کہ ہماری ہر جگہ معتبریاں کوئی کدھر کلیم کرتے ہیں کوئی کدھر کلیم ہے. لیکن کلچر جو ہے ایگریکلچر سے نکلا ہے، اور پشتو میں اس کو کلتور کہتے ہیں جو لاطینی لفظ ہے. مختلف زبانوں میں ہمارے جو کلچر ہوتا ہے وہ آپ کی یادداشت ہوتی ہے، آپ کی تہذیب ہوتی ہے. اگر ہم کلچر کو بھول جائیں تو ہم اپنی یادداشت بھول جاتے ہیں، اور جب انسان اپنی یادداشت بھول جاتے ہیں اس کو انسان کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس خاتے میں ہے. تو لہٰذا ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنی مقامی زبانوں کی جو ترویج ہے وہ کریں اور اس کو محفوظ رکھیں. خصوصی طور پر پشتو جو ہے دنیا کی 40 بڑی زبانوں میں سے ہے. پشتون آبادی جو ہے دنیا میں جو 40 بڑے اقوام ہیں ان میں آتا ہے. لیکن افسوس کہ ہم نے ان کا، میں خود اپنا بھی قصور تسلیم کرتا ہوں، دوسروں کا بھی کرتا ہوں کہ ہم اس کا کوئی خدمت اسپیشلی اپنے علاقے میں نہیں کر سکیں. لیکن ہم کو یہ، کیونکہ کلچر جو ہے کلچر جو ہے ہمارا رواج بھی ہے. اسلام سے پہلے ہمارا مذہب بھی تھا، ہمارا قانون بھی ہے، ہمارا جرگہ سسٹم جو ہے اس کا حصہ ہے. اگر آج وہی ہمارے رواج، ہمارے جرگہ سسٹم یہ دوسرے آ جائیں گے، میرے خیال یہ اتنے قتل و غارت نہیں ہوں گے، نہ کسی کو اتنی ضرورت ہوگی کہ ہمارے اندر اتنے فرقے اور گروہ پہ لائے کہ ہم لوگوں کو آپس میں لڑائے. ہم اپنے رواج اور کلچر سے دور ہو گئے. نو د پښتو چې کوم معاملات دي هغه پر موږ یو حق لري چې موږ د پښتانه چې کوم اول واري د ژبې د کلچر. دا ډېر افسوس خبره ده، اکثریت هلکان اوس پښتو نه ویلی سي نه لیکلی سي. دا ډېر د تکلیف خبره ده. په دغه لو آبادي کې د دنیا په 40 لویو ژبو کې راځي. موږ دلته خاص کر او سندي در واخ باقاعده سرکاري زبان هم اختیار کړی دی رنګ، او په سند کې زما خیال داسې کوچنی نسل چې د هغه سندي لیکن نه زده او سندي ویانه نه زده. نو موږ به انشاءالله دلې یو کوشش کوو، یو کوشش خو وسو چې موږ د مقامي زبانونو چې د هلکانو همیشه چې زده کړه کاش، ها که بلوچي په بلوچي شپاش، پښتون دی پښتو خو ما درته ویلې ها د 5000 کال زړه ژبه ده. نو د هغې یو ډېر لوی اهمیت دی. نو په کار وایي چې موږ تر ګردو بهتر دغه و چې موږ په خپل پښتون ایریا کې د پښتو تعلیمي سیستم رواج کړی وای. لیکن چې زموږ هر سیستم لکه زموږ د صوبې غا یا زموږ د ملک فیل دی، زموږ د ماسټران له وجې دا سیستم هم فیل سو. دوی په خپله هغه نسو ویلی کتابونه،
نو هلکان هاریان اوسو د ژبې په مابین کې سره پساو سو چې اوس موږ یو ور به په اردو وویلې بیا به په پښتو وویلې هغه بیرته ختم سو لیکن دا به انشاءالله کوشش کوو به طور زبان موږ د پښتو د پښتانه ایریا کې یو لازمي سورس جوړ کړو چې خامخا په پښتو په سکولانو کې ورته ویل کېږي لازمي سبجیکټ یې جوړ کړو دغسې د بلوچستان ایریا دی هغه د خپل جوړ کړي د براوي ایریا دی هغه د خپل جوړ کړي کم از کم له هغه څخه به دا وسي چې یو به طور یو کمپلسري سبجیکټ چې راسي او ویان محفوظ کلچر دا ډاینګ کلچرز دی اوس دغه لوی اقوام دي ډاینګ کلچر دی لکه زمرک خان چې وویلی چې دا اوس هم که ژوندی دي که څه دي دا د افغانستان دی چونکه افغانستان کې که افغانستان تعلیم په پښتو ورکولی سي لیکل په پښتو کولی سي تقریر په پښتو کولی سي موږ یې څه نشو کولی لہذا د دغه خواته به هم څه توجه ورکړو کوشش به مې چې دغه رنګ یې وکړو او دا اوس درته یم چې کوم وخت د پښتو کلچر دلته چلېدی په دا علاقه کې امن امان نه و نه دغه دماکې وې نه دغه جنګونه و نه دغه شی ول پښتون یو ډېر خطرناک قوم دی ډېر لوی قوم دی په دنیا پر تاریخ پر دنیا حکومت کړی دی فتح خان بړی چې له شپېتو کسانو سره له دغه ځای روان سو تر دلي پورې ځان ورسولی هغه هم مرور له خپل خاندان څخه نو چې د هغه ځای ته دغه ته وګورو چې د دلي پورې دا فتح کوي نن خو نظر محمد بړی چې زه شکریا ادا کوم چې د پښتانه سره یو ځای کړ نو دا که ته در واخې 300 کاله څخه پښتانه پر دلي حکومت کړی دي دا اگر انډیا او پاکستان دا په ګډه تر پښتانه لاندې بیا خو یو بدقسمتي وه شیرشاه شوري چې په دا علاقه کې په باچهانو کې تر ګردو کابل سړی تر سوی دی له پېښوره ته کلکتې پورې روډ جوړولی د ډاک سیسټم د جوړ کړي د کرنسي سیسټم د جوړ کړي هر شی وکړي هغه خدای په یو دماکه کې مړ کړي چې هغه په دماکه کې شهید سو د هغه له وجې څخه بیا یو مغلو ته بیا دوباره موقع میلاوسله د وخت تاریخ دی قسمت هم دی بیا یو نوی ترتیب وچلېدی نو اوس هم زه دا یم موږ په کار دي موږ دا مقامي ګرد زبانونه دا نه دي لویځي پښتو پر موږ حق دی زه په خپله پښتون دا ناس یې دا ګرد پښتانه یو زمرک پښتون دی بخت پښتون دی دا نور چې له موږ سره چې ملګري راغلي دي دا ګرد پښتانه یو پر موږ د خپل زبان حق تر هر ځای ذات دی چې موږ دغه شی وګورو او دا بیرونی کلتور چې دی وځان ته نه کړو د پښتانه خپل یو جرګه سیستم یو مرکه سیستم یو رواج چې و رواج یو قانون دی که تاسو ورته وګورئ دا پښتو رواج چې دی رواج دا اوس رواج ورته یایي یو وخت کې دغه یو قانون و چې پر هغه باندې په دا علاقه کې عمل کېدی زمرک خان په ډېر ډیټیل ایکسپلین کوي نو په هغه کې دواره نظم لیکن دا درته یم چې د زموږ ګردو حق دی او پر موږ ګردو دا یو پښتانه چې دی یو حق لري چې موږ و دوی ته خپل څونه د هر سړي په وسې په لاسې موږ د خپل د شال او د شملې اول په خپل خیال وساتو بیا و دا نورو ته هم دا ور وښوو چې بی زما یو خپل کلچر دی د خدای لپاره زه ته دا جنګونه راکې ختم که زه ته دا ډېر تنظیمونه راکې ختم که که اسلام دی هم په پښتانه کې دی که سوشلیزم هم په دغه پښتانه کې کولی هر ناشوده به په پښتانه کې کوي د هر ټرای ته در وخت دا نور زبانونه در وخت دا نور ملکونه در وخت یو ځای د سوشلیزم نه په پنجاب کې و نه په سند کې و نه په بل ځای کې یو په دا پښتانه کې و سړی پر دغې بیا لګیا کې بیا اوس راغل بیا اسلام دی اسلام یې بیا داسې اسلام راوستلی بس هغه دغه دی یا دا ناست یا دغه ګرد اوس دا میوزیک به جاوي دي یا د دغو ګردو مرګ روا دي دغه میوزیک اورېدلی دي یا خدای اوس موږ به څه کوو میوزیک به کور نه اورو نو پر دغه ترتیب باندې دا باقاعده یو ترتیب جوړ شوی دی د دا قوم د خرابوالي لپاره
چونکې تاریخ د دغه قوم چې درواخ کې اوس هم دنیا له دغه قومه ویراش دغه د چرچل یو کوټ دی ول یو پښتون یو کورد دا په دنیا کې په کار دی چې نسل یې ختم شي دا دون خطرناک نسل دی داسې پر دنیا موجود یو شر به موجود دی او جګړه به موجود دی او جنگ به موجود دی دا بقاعده تاریخي دی نو اوس بقاعده زموږ د مخ نیول لپاره دا فرقې راکې پیدا کړي دا مذهبونه راکې پیدا کړل دا سیاستونه راکې پیدا کړل یا پکار دي چې دغه هر سړی وګوري او په هر ترتیب موږ د دې مخنیوی وکړو او د خپل کلچر او د خپل تهذیب او د خپل پښتو حفاظت وکړو. ډېره مهرباني.